نو انسان ته میجی قرض دی او دا قرض وته په زکات کې حسابوم نه کولی شم کنه دې توجه شه دې خبره ته ویری چې زما خزي سره یو شپک تولې کالې دي خو چې د زکات وخت راشي مونږ علماونه اوریدي چې په باندې کال وړي نو زکات واجب نو اخذ هغه سره مال راکې ماته چې دا ستا شو نو چې کال ټیم وړي بیا ښځې له ورکړم چې دا واله بیا ښکلی کار هم شروع کړی وي دا کار حرام خو نه دی که نه مې نه جي نه دا خو ډېر جایز کار دی مې دا خو هم ډېر ښکلی کار شروع کړی دی خدای له دوکې ورکوي وي چې کال پې وړي نو کال کې خو دما ښځې سرني خاوند لی ورکم نو چې پنځه میاشتې څلورو سره تېرې کړي نو بیا ما له هیبه کړي چې ستا شو هغې صاحب ډېره ښکله طریقه یاده کړه وي داسې په موږ زکات واجب دی مې نه جي په تاسو خو نه کېږي سختې جملې مې ورته وویلې قسم عجیبه خو نو بس پته چې بیا زه بلاک کړم که څه چلی شو بیا ماله جواب راغله نو زه یو جمله وایم اخیری بس اوس زکات چا باندې واجب دی مسایلو ته لږ متوجه شي په فضایلو خو پوه شوې که نه اواز رانه فواید درته پته ولګېده چې دا ستا مال به ډېرېږي او الله وي او ستا د مال به زه حفاظت هم کوم الله وي چې لږ عالمان شي د زکات متعلق یو کس راغی وي څوکیدار وم د یهودیانو کورونو کې څوکیدار وم اوس الله د کافرانو الله ویلي دي نو بس د الله په نامه معقیده ده وی اور ولګېده په بستی کې اور ولګېده په بستی کې چې رالم ما هغه یهودي ته وی حضرت ستا د کور څوکیدار یم اور لګې ما ته یې ویل ته کور کې دننه سمله زما کور باندې اور نه لګي ځه ما ته حضرت ته لیونی شوي که مازغو کې دپاره په ټوله بستی اور لګېدی وایي زه ورته چېرته لرې ناست وم ما وایي که سوځي نو د ده کور به سوځي دی لیونی شوی دی چې دننه پکې سمله چې صوبایي رالم چې مې وکته ټول کورونه سوځېدلي د د یهودي کور پکې بچ وایي ډېر حیران وم زه مسلمان وم غریب وم څوکیدار رالم ما وایي حضرت دا ولې څه تارکول سره پې باندې مګلي څه کیمیکل دې مګلي ما ته یې وایي نه د زکاتو کیمیکل مې پې مګلي دي وایي ما د مسلمانانو علماو نه یو جمله اورېدلې ده چې څوک زکات ورکړي نو د هغه د مال به الله حفاظت کوي نو په دې کور کې ما زکات ورکړی دی دې کور کې ما زکات ورکړی نو چې د یهودي د مال حفاظت خدای کوي نو ته خو د جناب محمد رسول الله امتی نو نه به کوي محترم نه به ډېرېږي ستا مال چې ته ورکې چې تا سره اوس نصاب څومره دی الله وایي په څلورو څیزونو باندې زکات دی په څو څیزونو باندې په څلورو باندې نمبر 1 نقدي چې نقد مالی د سره نقد پې څومره پیسې عام درته نمبر 2 په سرو باندې زکات دی نمبر 3 په سپینو باندې زکات دی نمبر 4 په مال تجارت باندې زکات دی په څو څیزونو زکات دی اوس ته مولیان جوړ په څو زکات دی په څلورو نقدي چې نقد به سره څونه نو علما کرام وایي چې 52 تولې چاندې ته ستا نقدي رسېده هلکه چاته پته شته چې سپین زر په څو توله ده د مجلس کې چاته پته شته سبحان الله پته ده زرګر پکې نشته 3500 4000 که نه اړو چلو 4000 به چا سره کیلکولیټر شته راوالي 4000 له تور کې په 52 کې ضرب 4000 ضرب 52 100 روپے تراله معاده 2,08,000 نو 2,10,000 2000 سره نور شو 52 تولې راځي نو 2,10,000 دی وخت کې چې سونه را دي دی وخت کې چې چا سره 2,10,000 روپے وي د باندې زکات واجب دي چې 100 روپے وي 2,10,000 چا سره دی وخت کې 2,10,000 روپے وي زکات په باندې واجب دی دا د زکات مستحق دی ښه اوس سره زر بسونه نو 52 تولې چې چاندي زکات په دا چې 19 تولې سري نو زکات ته په او مال تجارت چې دومره چې د 2,10,000 روپو مال تجارت و سره نو زکات په واجب دی ښه مسله اسانه شو ګرانه اوس یو سړی وایي چې ما سره یو تولې سره دی نو په یو تولې شته نو که یو تولې سره دی د سره کور کې د سره 10,000 روپے وي کور کې 100 روپے 10,000 دا یوې تولې حساب به وکړي چې توله په څو د دې وخت کې چاته پته شته 3 लाख ده تقریبا نو خو قیمت به د څه لګي د سونې د قیمت فروخت به لګي ښه خرڅې اوس په سر زر تا سره 3 लाख نو د 3 به حساب نه لګي سره چې په څو خرڅې نو عموما عام تانه په 2,40,000 باندې علي زاړه سره نو د 2,40,000 به حساب وکړي 2,40,000 باندې سونه زکات ته دومره زکات پتا واجب دی مانه 2,40,000 دا شو لږ د سره نقدیت شو 2,50,000 زکات در باندې واجب دی مثلا باندې پوښ یو تول سری د سره او کور کې د سره 10,000 روپے دي نو زکات تر باندې واجب دي دومره مال دي د سره مال تجارت نو تا باندې چې هغه 2,10,000 ته رسیږي زکات تر باندې واجب دي ښه محترم او زکات چاله ورکول بعد خلک ویل چې قرضدار یم او زکات اوس په قرضه کې لږ متوجه شه دا ډېره پیچیده مسله ده یو کس سره ستا قرضه ده
دوه درې قرضې دي اوس په بعضې قرضو کې زکات شته باندې یو کس سره ستا قرضه ده ستا مال تجارت مال دې پې باندې خرڅ کړی دی خو قرضه ده ورسره ستا نو په دغه قرضه کې چې نصاب ته رسیږي ګوره زکات پکې شته ښه څه پکې شته زکات او بله جمله بعضې خلک ویلي چې د راوتو امید ترې نشته قبضه پې کسه چولې ده مال یې رانه وو مال مې پې نو چې امید نشته چې رو به ځي نو بیا پې زکات نشته ښه اسانه شو که ګرانه شو یو کس ته قرضه ورکړی تا ته چې دا ګڼکپ دی قبضه یې پې کړې ده دا غله مې ورکړی دی مال نو دغه مال باندې زکات نشته ها یو کس سره د کار وکړو مزدوري دې ورسره وکړه او ستا مزدوري 2,10,000 کېده نو تر کومې پورې چې دا مزدوري میلو نه ده نو زکات تر باندې نشته که د دې د میلاوېدو توقع یې وکړي زکات نشته توجه شته چاله د کار وکړه ترکاڼي دې وکړه لواري دې وکړه کسب دې ولا وکړه جنریټر دې سمې کړې او یو 50 جنریټر دې سمې کړې 2,10,000 ته مزدوري رسېده نو تر کومې پورې چې تا خلاصو ته نه ده راغلی نو زکات تر باندې نشته ښه ځکه دا کار دی تجارت نه دی محترم اوس کور دی د سره څه باندې یو کور دی ستا ته پکې اوسېږي د خرڅ او د کرایې نه دی نو په دې زکات نشته یو کور در سره دی خو هغه ستا په استعمال کې نه دی او خرڅې هم نه خو کرایي دی کرایګر دی پکې نو د دې کرایګرو کوم آمدن چې روزي نو په دغه زکات دی ګاډی دی د سره خپل یو نو په هغې زکات نشته اضافي ګاډی نو په اضافي باندې زکات دی ګاډی دی د سره داسې چې اخلي او خرڅې کورونه دي نو اخلي او خرڅې نو بیا د ګاډي په قیمت او د کورونو په قیمت باندې زکات ته توجه شته ګاډي دې سره او کورونه دي اخلي او خرڅې نو د دې قیمت باندې بیا زکات دی خو که نه تا ګاډي په رینټ باندې ورکړي نه کوم رینټ چې روزي نو په هغې باندې زکات دی کومه کرایي چې د کورونو نه روزي نو په هغې باندې زکات یو انسان ته میجي قرض دی او دا قرض ورته په زکات کې حساب هم نه کولی شم که نه توجه شته دې جملې ته دا ډېره اهمه مسله ده که نه ده یو سړي ته مې قرضه ده او غریب دې نشي راکولی نو د زکات وخت راغی حسابولی شم پکې ورته یاره جي یا ما باندې د چا قرضه ده او ما ته زکات کې حسابولی شي که څوک نشي ورکولی خو قرضې په موږ ډېرې دي نو بس ځان ته به یې زکات کې حسابو که نه جي خوښ هم نه ده چې ټولو له قرضې خلاصې کړم خلاصې کړم قرضې طریقه وښایم که نه لکه چې ته غټ قرضدار یې دا مسله ده ګورې یو انسان باندې قرض دی محترم او چا وله قرضه ورکړې ده دا کس غریب دی حق نشي ادا کولی دا بل مالدار یې چا چې ورکړه دی ویره جي په دې زکات کې وله حسابو منو حسابولی شم که نه نشي حسابولی ځکه د زکات دپاره دوه شرایط دي یا چې ته زکات د مال نه بیلې نو نیت پرې د زکات کړي یا چې چاله ورکې نو نیت پرې د زکات کړي هغه ټایم کې به وایي که دا دوه دي نه ورکړه تا چې کوم وخت کې پیسې ورکولې نه تا د زکات نیت کړی و نه دې دله د زکات په نیت ورکړ دا خو قرضه ده نو طریقه به څه کې دله به یو 100,000 روپۍ چا باندې 100,000 روپۍ دغه د قرضه ده او ته یې زکات کې حسابو مته نو 100,000 روپۍ به وله قرض حسنه ورکړي مخکې قرض ورته به دا مې له زکات درکړه دا 100,000 نو هغه له به تا هغه 100,000 روپۍ ورکړي تا له به یې واپس کړي قرض به دله خلاص کړي او زکات هم ادا شي او ستا قرضه هم ختم شي مسله باندې پوه شو اسانه ده که ګران بیا ورته وکړې یو سړي باندې 100,000 روپۍ دي دی نشي ورکولی و چې په زکات کې حسابو منو ډایرکټ ورته نشي حسابولی دی به دغې قرضداري مقروض له 100,000 روپۍ ورکړي چې دا والا دا مې زکات درکړه هغه به والي او دا پیسې خو هسې نه چې ایمانداري داسې نه چې داسې کس چې به هغه 100,000 قبضه واچي او تښتي د خیره په وخت سره دا کارونه کېده به دا شته به تښتولي داسې کس به ګورې چې هغه ایماندار هغه له به 100,000 روپۍ ورکړي لږ ساعت بعد باخوا دی خو چې بیا به دله خپله قرضه درکړي نو زکات کې به ورته ستا هغه 100,000 حساب شي ښه دغه طریقه ده اوس چا له زکات ورکولی شي محترمه بعضې خلک تپوسونه کوي یو څو له نشي ورکولی د دې نه ما سیوا ټولو له ورکولی شي ښه بیا پکې تپوسونه مه کوه چېرې جي خور له ورکولی شم او خواښې له ورکولی او سخر له ورکولی شم که نه او جي زما اوښې ما باندې خور وه هغه له ورکولی شم او که نه دا تپوسونه بیا نه کوي یو څو درته ښایم دوی له نشي ورکولی نورې هر چا له ورکول وایي اصول او فروع له نشي ورکولی پلار له زکات نشي ورکولی نیکه له نشي ورکولی بیا د هغه پلار له نشي ورکولی بره ورپسې ځه مور له زکات نشي ورکولی نیا له نشي ورکولی ښکته ورپسې ځه د مور پلار له زکات نشي ورکولی اصول فروع له نشي ورکولی مسله باندې پوه شو ښځه خاوند له نشي ورکولی خاوند ښځې له نشي ورکولی که دا کارو بیا خو به دي ډېر ښکلی کارو فواده موږ به ښځو له زکاتونه ورکول او ښځو به موږ له راکول که نه داسې مالداره به وو که نه ښځې له زکات نشي ورکولی او د ښځې مور له ورکولی شي که نه بعضې خلک دې باندې پې باندې ډېره سختي یاره جي خو اخر ډېره زیاته غریبه ده هلته زوري پې د امریکې پې زوري چې دا شی ادا کول غواړي
نو خواخې له زکات ورکولی شي. ښه محترمو ما ووي ښځې له نشي ورکولی او ښځه خاوند له نشي ورکولی، پلار له نشي ورکولی، نیکه له نشي ورکولی، غر نیکه له نشي ورکولی، پر بره ورپسې ځه ښکته زوی له نشي ورکولی، نوسي له نشي ورکولی، کړوسي اصول فروع له نشي ورکولی. بیا ورپسې ځه د دې نه علاوه مالدار سړي له نشي ورکولی، کوم چې صاحب استطاعت هلکه یو سړی دی ما نه یو کس تپوس کړی، یو کس چې خپل کور دی خو غریب دی، کور یې خپل دی خو غریب دی، زکات ورکولی شم که نه؟ او زکات ورکولی شي. ښه یو سړی دی غریب دی خو سره خپل کور دی ورسره، نو زکات ورکولی شي. نور ما ووي چې صاحب استطاعت ني هغه له نشي ورکولی، مانه صاحب استطاعت مالدار له نشي ورکولی، ښځه خاوند له نشي ورکولی، زوی پلار له نشي ورکولی، پلار زوی له داسې مور د دې نه ما سیوا خور له چاچي له تره له اوښي له چې خور د بار واده شوي هغې له رور د غریب دی ما سیوا ټولو له زکات ورکولی شي چې غریبانان ښه محترم کار آسان شو که ګران شو هر چا خو د ټولو نه اهم زکات دا دی چې رشته دارو له ورکړه. ستا په رشته دار او قرابت کې څوک غریب دی اگر که ستا ورسره نه لګي نه دی ورسره لګېده مونږ خو داسې عموما دا مسله ده چې چا سره نه لګي نو هغه له زکات هم نه ورکوو اگر که غریبي جي نو داسې کار ته وکړه. الله وایي زه په دې ډېر خفه کېږم که دې نه لګي د بل چا په لاس یې ورله ورسو چې هغه سړی ایمانداري غل یې ورنه کړي کني هغه به کور ته وړي. ما ته وایي داسې رشته دار چې ستا ورسره نه لګېده او ډېر غریب دی ډېره فقیري ده پرې د ټولو نه اول مستحق د زکات ستا هغه دی ده له به یې ورکې بل چا له یې نشي ورکولی. محترمو ښه دې مسلې ته توجه شته ستاسو دا کارونه خو پکې څوک نه کوي اول موږ زکات نه ورکوو دغه مسایل دي د زکات. محترمو ما درته ووي اصول فروع له نشي ورکولی، ښځه خاوند له نشي ورکولی، خاوند ښځې له نشي ورکولی، مالدار سړي نه نشي نور هر چا له زکات ورکولی شي. او چې دومره مالو د سره چې هغه 2,10,000 ته رسېده زکات در باندې واجب دی. اوس یو کلکولیټر باندې اسانه کولیم خایم بس بالکل مولیان کوم تپوس به بالکل د مولیانو نه نه کوئ ښه تپوس به زما نه مه کوئ زه بیا تنګېږم. وی زکات په لاکو کې څونه دی او په 500 لکو کې څونه په 1 کروڑ کې څونه بس یو اسانه کالکولیټر خو ټولو سره شته که نه تا سره 1 کروڑ روپۍ دي څونه دي بخشا د سودي د سره شته د سره نو 1 کروڑ دي نو باید که شته د سره ښه تا سره 1 کروڑ روپۍ دي اوس تا له بند نه درځي چې دی کې به څنګه حساب کوم نو کالکولیټر به راوالې 1 کروڑ به ولیکي تقسیم 40 به ووې چې څومره پیسې تی ووتې دغه زکات ته شوک سره سبحان الله ووې کار مې تا سره 10 کروڑ روپۍ دي زکات به څنګه وباسم کلکولیټر کې به 10 کروڑ ولیکې دغه ته ګوره اکائی دهائی سیکړه په دې پکې پوهېږي چې ته زیات وکم نه کې تقسیم 40 به ووښې چې څومره راووته همدغه زکات دی. تا سره 2,10,000 روپۍ دي کلکولیټر باندې ووه تقسیم 40 ووه چې څومره ترې رالې همدغه عمره زکات دی. بس الحمدلله مولیان شوې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ما چې سوي دي ورده خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. الله د اسلام چې څومره ارکان دي خدای موږ ته د پوره کېدو پوره توفیق او استطاعت خدای را نصیب کړي. که څوک د زکات مستحق خدای او زکات په باندې واجب او استطاعت لري خدای زموږ زړونه داسې جوړ کړي چې دا زکات دا فریضه د موږ نه ادا شي چې څوک مستحقین خدای د زکات د حق هغې ته ورسي. الله د حرامو نه خدای وساتي د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادثو نه خدای وساتي. الله د بیمارونو د اسپتالونو نه قچرونو نه خدای وساتي. په وخت ځن قدم دا پاک او طیبه کلمه نصیب او جاری کې چې لا اله الا الله محمد رسول